خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، د توافقنامې لاسلیک ته چمتووالی د طالبانو د قطر دفتر یو غړی عبدالسلام حنفي وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د صلح هوکړه د فبروري میاشتې په 29 په دوحه کې لاسلیک کیږي او د دې تړون د لاسلیک نه وروسته به د دوی 15,000 بندیان ازادیږي او دوی به هم د افغان لوري 1000 تنه بندیان آزادوي. نوموړی وایي چې په بریالیتوب سره د 15,000 بندیانو د آزادېدو بهیر تر پای وروسته به بیا بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا هغه څه دي چې ټول افغانان همدغه وخت منتظر دي چې څه وخت بین الافغاني خبرې پیلېږي او موږ د هغه ارمان ته چې صلح ده هغه ته ورسېږو. خو بیا هم افغان ولسمشر د طالب پر ارادې باندې شک لري. وایي چې د طالب اراده د صلح اراده نه ده. که طالب غواړي چې رښتیا هم حکومت سره یو ځای شي نو د انتخاباتو له لارې دې راشي، نه د زور او یا هم نه د دغه ډول هیلو له لارې نه. دا او دې ته ورته نور مسایل به نن خبر او نظر کې له خپل درانه میلمه د ولسي جرګې له پخواني غړي ښاغلي زمرک پاتخابي صاحب سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. پاتخابي صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. کور مو واده. صلح ته د هیلو د راژوندی کېدو یو لړۍ ستاسو په نظر څومره رښتیا هم حقیقي ده او برعکس بیا ځینې نظرونه څومره د صلح لړۍ زیانمنولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو بیا د تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دوهم بیا راځم د ستاسو د سوال په ارتباط باندې. اول دعا کوو چې خدای زموږ په ملک کې سوکالي راولي او دغه لړۍ دې چې پیل شوې ده خدای دې ده د ملک په خیر او د افغانانو او د افغانستان د ولس په خیر کې. د ټولو افغانانو دا هیله او آرزو ده چې پس له یو 40 کلن جنګ نه، یو 4 لسیزې جنګ نه وروسته یو داسې امن، داسې یو صلح شاید واوسیږي چې هغه د ټولو هغه کونډو یتیمانو او دغو چې کلونه کلونه یې د ارمان درلود او د ارمان د سر ته ورسېږي. دا چې اوس موږ وینو چې طالبان او امریکایي چارواکي او طالبان سره ناست دي او د صلح په اړه باندې خبرې کوي او پس له ډېرو کتنو او څو پړاوونو خبرو او آخر دې وکړې ته رسېدلي دي چې یو توافقنامه باندې لاسلیک وکړي. دا د افغان ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. دا چې ځینې هر څوک بعضې نظرونه لري، بعضې وړاندوینې کوي، هغه د هغوی نظر دی. خو زما په اند باندې باید ټول افغان ملت او ټول افغانان، ټول ولسونه باید دې ته هرکلی ووایي او د دې ملاتړ وکوي تر څو موږ یو پایداره سولې ته ورسېږو. دا زموږ ارزو ده، د خلکو ارزو مو ده، د ولس ارزو مو دی. دا چې ځینې خلک خپل نظر ورکوي هغه له وخت نه وړاندې دی چې څنګه به کېږي یا څه رقم به کېږي. زما په نظر باندې باید هر افغان چې وي او د افغانستان وګړی چې وي په افغانستان کې ژوند کړی وي او دغه ناخوالې یې لیدلي وي نو د صلح په ارتباط باندې چې کوم قدم کېښودل کېږي هغه ته هرکلی کړو. هرکلی ورته خوشبیني ورته باید نور هم تشویق سي. باید ټول اړخونه دې ته وهڅول شي تر څو د صلح لپاره کار وکړي. دغه لړۍ رښتیا هم له تشویق سره څومره ملا ده په دې معنا چې ګویا کمازې هم په لورو کې د ارادې د اضاف مسله مطرح شي او یا هم سیاسي چل په اصطلاح باندې وکارول شي، دا لړۍ څومره رښتیا هم له ګواښ سره مخولی شي؟ زه یو خبر درته وکړم چې واقعا چې ډېر داسې خلک به وي چې هغه غواړي دا مسله د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې سبوتاژ کړي او نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي. هغه داسې خلک شته، یقین لرم چې هغه د خپلو شخصي منافعو په خاطر دي او واقعا زیانمن کولی هم شي. نو د دې په خاطر باندې چې صلح راشي دا ټول هغه افغانان چې واقعا صادق دي هغوی د دې په خاطر باندې چې امن و صلح راشي هغوی دې ته لیواله دي. هغوی باید هڅه وکړي چې د صلح ملاتړ وکړي او پرې نه دي هغه اشخاص چې هغه شوم هدف لري او د دې په خاطر باندې چې خپل اغراض یا خپل شوم هدفونه دلته
عملي کړي د هغو مخه ونیسي. دغه افراد چې تاسو ورته وایي دقیقاً چې هیوادوال هم پیشک لري، دا په کومه کټګورۍ کې دي؟ د حکومتي سطحه یا هم د سیاسونو سطحه یا هم بیا که د هیواد بهر ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه، دغه کټګورۍ څومره قوي او خصوصا د کوردنونو دغه کټګورۍ د ستاسو په نظر څوک ده؟ زما په نظر باندې هر اصیل افغان چې وي هغه به د دې پروسې ملاتړ کوي او هغه څوک چې واقعا په دې ملک کې په دغه وطن کې له څلورو لسیزو جګړو را په دې خوا ډېر اشخاص داسې شته چې شاید په حکومت کې هم اوسېږي، شاید حکومت د باندې هم اوسېږي، په سیاسونو کې هم اوسېږي. د دې څنګه موږ او تاسو د دې افغانستان د ملک د افغانستان همسایګان هم اوسېږي. خو که چیرې افغانان یو قوي اراده ولري، هغه مخلص افغانان چې واقعا په د صلح لپاره هغوی لیوال دي او د صلح لپاره هغوی کار کوي، واقعا هغه افغانان، هغه ولسونه چې همیش ځپول شوي دي، همیش وژل شوي دي، همیش ټکول شوي دي، هغوی که په رښتیا سره وکوي او د دغې صلح ملاتړ وکړي، انشاءالله هغه کسان چې هغوی شوم هدفونه لري، هغوی اغراض لري، هغوی د خپلو شخصي منافعو لپاره کار کوي، انشاءالله د هغوی مخه به نیسي. خو زما په افغانانو باندې او په ولسونو باندې، هغه مخلص افغانانو باندې غږ دا دی چې د دغې پروسې ملاتړ وکړي. هغه څوک چې یعنې اراده د دې لري چې هغه دغه مسله خرابه کړي، یعنې د صلح مسله خرابه کړي، زما په نظر د هغو لپاره، د افغانانو لپاره، د هغو خلکو لپاره چې هغوی اراده د دې لپاره قوي ده چې صلح راولي، باید هغو په مقابل کې ودرېږي. ځکه همیش موږ افغانان چې تر اوسه پورې چې موږ یعنې موږ تاسو ټولو سره لیدلي دي، دا ولس همداسې چوپ پاتې شوی دی، هېڅکله یې د خپل غږ نه دی اوچت کړی. نو همدغه یې وخت دی، همدغه یې وخت دی هلته چې د صلح خبرې روانې دي او هلته یو توافق ته سره رسېږي او دلته وکولی شو چې یو نظام لپاره چې هغوی پرې ټول موافقه ولري او داسې یو نظام راسي او بعد د انتخاباتو له لارې نه یو مشروع او حکومت منځته راځي، انتخابي نظام منځته راځي. زما په نظر باید ټول افغانان د همغه لپاره کار وکړي او همدا یې وخت دی، همدا فرصت له لاسه ورنه کړي. تاسو فکر نه کوئ فتحي صاحب چې دغه د ولس د نه رول د ادا کولو تر شا بیا یو لوی علت د هغه لاره چې ولس هر کله په سر سره وهل شوی ده او دومره ځپل شوی چې ولس رښتیا هم خپل غږ نشي راوچتولی، یعنې په عامه اصطلاح سیاسونو، حکومت یا په ټوله کې سیاسي فشارونو او یا هم دغه سیاسي معاملو ملت دومره رښتیا هم له خپل هغه اصلي جوهر نه لرې کړی ده چې باید یې غږ پورته کړی. 18 کاله څه ونه شو پر ملت باندې. دا خو واقعا چې زه چې کوم ګورم چې دغه 18 کاله نه حتی 40 کاله همدا افغان ملت ځورول شوی، وهل شوی، وژل شوی دی او هېڅ غږ خپل اوچت کړی نه دی. غږ په دې معنا باندې نه دی چې زما په نظر باندې د کومه وخت نه چې دا 18 کاله کې دی چې کوم نظام بدل شوی دی، چې چغې د دیموکراسۍ او د هغه وایي چې هر سړی حق لري چې خپل اواز اوچت کړي او خپل حق وغواړي. زما په نظر باندې رښتیا هم همدغه خلک هم ځپل شوي دي او نه دي پرېښودل شوي چې خپل غږ اوچت کړي، او کله چې خپل غږ اوچت کړی له یو خوا نه نه، یو نظام له خوا نه یا له یو خوا نه نه، هغه ټکول شوي دي، هغه وهل شوي دي. نو زما په نظر باندې تر کله به مرو، تر کله به زما په دې خلکو او په ولسونو باندې غږ دی چې تر کله به مرو، تر کله به وژل کېږو، له دې نه چې هره ورځ وژل کېږو، له دې نه چې هره ورځ وهل کېږو، له دې نه چې هره ورځ مو کورونه بمبارد کېږي، تر څو چې هر څوک هم وژني، که طالب دم وژني، که امریکایان دم هم وژني، که حکومت هم وژني. نو له دې که د یو ورځ چې ووژل شو، زما په نظر باندې بهتره دی. بهتره په دې دی چې خپل غږ اوچت کړو او خلک د افغانستان خلک باید نور خاموش پاتې نه شي. که چیرې احیانا موږ خپل غږ اوچت نه کړو او پرېږدو همدغو خلکو ته چې زموږ په سر باندې په کلونو کلونو معاملې کړي دي او د افغانستان د خلکو په سر معاملې کړي دي او خپل غږ اوچت نه کړو، بیا به هم همداسې پاتې یو، بیا به نه صلح موږ ولرو
نه به داسې نظام ولرو چې موږ د هغه د سوري لاندې موږ ژوند وکړو همدغه حال به مې لکه چې دا اوس لرو. دا اوس موږ څه غواړو؟ د افغانستان خلک څه غواړي؟ د افغانستان خلک امن غواړي، د افغانستان خلک یو نظام غواړي، د افغانستان خلک وږي پاتې کېدای شي، د شپې په لوږه باندې ویده کېدای شي، خو امن غواړي، صلح غواړي او نظام تر سوري لاندې ژوند غواړي چې هغه نظام کلونه کلونه دغه د نظام لپاره انتظار ایستلی چې هغه یو اسلامي نظام دی او د دې لپاره قرباني ورکړې ده، د دې لپاره کلونه کلونه هجرت کړی دی او د دې لپاره خپل ټول هر څه له لاسه ورکړي دي. نو زما په نظر باندې اوس افغان ملت ته پکار دی چې خپل غږ اوچت کړي او له دې نه ویره ونه لري چې څوک مو وهي، څوک مو وژني. باید منسجم سي او د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغه صلح غواړي. تر دې حده پورې همدغه مسله ډېره مهمه ده. اوس ځینې کسان که دوه مسلې په نظر کې ونیسو، یو نظر دا دی چې دقیقا ټول هیوادوال د صلح راتګ ته نهایتا خوشبینه دي او وایي چې همدغه یوازینۍ لاره ده چې موږ هدف ته رسولی شي. یعنې پر دې معنی چې امریکا هم صادقه ده، طالب هم صادق ده او افغان حکومت هم صادق ده. دوی مجبورا اوس صلح غواړي د افغانستان لپاره. یو دا نظر. دویم نظر دا دی چې نه، دلته صداقت نشته، دلته د ګټو معاملې دي. که طالب دی حتی رسېدلی ده او غاړه ایښې ده د صلح خبرو ته، په قدرت کې د شریکېدلو هڅه ده او یا هم بیرته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه ده. که امریکا دغه حد ته رسېدلې ده نو دلته د لویو موخو لپاره څخه د لا پاتې کېدو او لا ژمنتیا لپاره څخه د پردې تر شا غواړي خپلو اهدافو ته ورسېږي او یو ځل بیا د طالب سکه لري او د داعش سکه رامنځته کړي. افغان حکومت هم په همدغه ډول باندې بیا غواړي چې 15 کاله حکومت وکړي او یا هم خپلې ګټې دلته تعریف کړي د صلح په خبرو کې. که هغه ولینۍ برخه اوسي خو ټول افغانان به وایي چې دقیقا دوی صادقه دي، موږ پکې غږ نه اوچتوو او لبیک ورته وایو. او که رښتیا خدای مکړه دغه دویم حالت اوسي نو تاسو بیا ولې د افغانانو د غږ د اوچتولو شاهدان موږ نه یاستو؟ که رښتیا هم پوهېږو چې دا معامله ده د امریکا له لورې څخه، دا معامله ده د طالب ته د امتیاز ورکولو، دا معامله ده افغان حکومت ته د امتیاز ورکولو، بیا نو افغان ولس خو خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی. موږ خو مخکې ویلې چې افغان ولس مخکې ویلې چې هر څه راجګ شوي دي او هر چا وهلي دي، ټکولي دي، وژلي دي او چا خپلې ارادې ته نه دي پرېښي او دا واقعا خبره ده. که هر چېرته موږ وګورو، هر چېرته چې چا غوښتنه د حق کړې دی، چا چې غوښتنه د عدالت کړې ده، چا چې غوښتنه د یو نظام کړې ده، هغه په سر ټکول شوي دي او نه دي پرېښودل شوي چې هغوی د خپل ارادې لپاره، د خپل د ارادې د تطبیق لپاره چې هغه واقعا د هغوی د ملک او د خیر د دې اراده ده ورسره، د هغوی د خلکو د ارادې د اراده چې وغواړي چې د ملک لپاره د خیر یو نظام راسي، د هغه لپاره نه دي پرېښودل شوي. پاتې شو واقعا که وګورو که سیاسیون دي، که حکومت دی، که طالبان دي، دوی ټول د خپل قدرت لپاره جنګېږي او ټول د قدرت لپاره راوتلي دي. که واقعا که امریکایان دي هم خپلې ګټې دلته ګوري، که زموږ تاسې همسایګان دي چې هغه په د افغانستان په جنګ کې دخیل دي، هغوی هم خپلې ګټې دلته غواړي او هغوی هم خپل نفوس لري په دې کې او د پردیو لپاره جنګېدلي دي. خو زما یو غږ په همدغو دی چې دغه وخت دوی ته مناسب وخت په لاس ورغلی دی، له خپلو ګټو د تیر شي، د ولس لپاره د کار وکړي، د افغان بچي لپاره د کار وکړي، د افغان په حیث باندې د افغان ولس د 40 کلنې جګړې تر د پای ټکی کېږي. د که خپلې موخې ګوري، د که خپلې ګټې ګوري او خدای مکړه چې همدغه د صلح پروسه چې کومه روانه ده بیا هم دلته دوی د چل او فریب او د خپل د ځان لپاره د ګټو لپاره او دوی کار وکړي، بیا به د افغانستان ناهیلی وي، د افغانستان خلک ناهیلی وي او بیا به هېڅکله په دې ملک کې صلح تامین نشي. نو زما په نظر زه وایم چې له خپلو بادارانو دې تېر سي، هغه باداران چې هغوی غواړي چې په دې ملک کې خپلې ګټې خوندي وساتي او خپل اوبه خړې کړي او خپل مایان ونیسي،
زما په نظر باندې هغوی د په دې ملت باندې رحم وکړي. دوی چې چغې وایي چې موږ د دې ملک خواخوږي یو، دوی چې چغې وایي چې موږ په دې ملک کې نظام غواړو، په دې ملک کې داسې یو نظام غواړو چې هغه د افغانانو په لاس باندې وي، نو دوی د ټول د یو افغان په صفت باندې بیچاره ولس څه غوښتي؟ نه چوکۍ غوښتي، نه نظام غوښتي، نه له دې نظامه پیسې غوښتي، نه له نظامه کوم بل څه غوښتي دي. سړک یې ویجاړ، برق نشته، ډوډۍ نشته ورته، بیا هم ژوند کوي. خو هغوی غواړي چې امن، صلح، یو نظام غواړي. د کوم نظام لپاره چې کلونه هغوی مبارزه کړې ده، هغه مبارزې له خاوره سره خاوره شو، هغه امیدونه یې له خاوره سره خاوره شول. نو زما نظر په دې باندې دی چې همدغه ولسونه باید چوپ پاتې نشي بدلېدي او د دوی په مقابل کې ودرېږي. بس ته یې نور خو ډېر وکول او دوی ته مو توصیه دا دی چې بس دی نور له خپلو چوکیو دې تېر شي. که دا انتخابات موږ وم کړل، تاسو ولیدل په انتخاباتو کې خلکو څومره ګډون درلوده او څومره یې ورسره هغه درلوده او څوک چېرته د انتخاباتو لپاره راوتلي وو. او د 18 کلنۍ حکومت چې دا وروسته راغلی دی 18 کاله ووتله، څه وکړو؟ چېرته امن و؟ په کوم ځای کې و؟ حتی په کابل کې امن نه و. نو داسې یو نظام لپاره زما په نظر باندې په خلکو حکومت کول د خپل ځان لپاره فریب کول دي، خپل ځان ته فریب ورکول دي. یعنی د دوی مسؤلیت دی، د دوی مسؤلیت دی، د دوی مسؤلیت دی. موږ ته که په دې نظام کې څوک یې او که دی که طالبان راځي که هغوی راځي په ګډه خپل نظام جوړوي، ټولو ته موږ ته قدر وړ دي. خو بعد له دې نه موږ وایو چې په دې ملت باندې دې رحم وکړي، په دې ملت باندې دې نور زړه وسوځوي. همدوی دې په حکومت وکړي خو صادقانه دې د یو افغان په شکل باندې په دوی باندې یو حکومت وکړي او له هغو خلکو سره دې جوړجاړی وکړي چې هغه غواړي چې موږ د دې ملک لپاره د خیر لپاره فکر او ذهن. مننه پتغبي صاحب. یوه لنډه دمه لرم، بیا راګرځم دغو مسایلو باندې به انشاءالله بیا هم بحث سره ولرو. درنو لیدونکو تاسو هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ستاسو ټلویزیونو په پاڼه کې ښکاري. کولی شئ چې نظر، تبصره، پوښتنه راسره شریک کړئ. د خپرونې په لړ کې به انشاءالله موږ بیا تبصره ولرو، ستاسو ملتیا وکړو.